بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، تاسو ته پته ده چې د ډېرو ورځو راهیسې پر سوشل میډیا باندې اوس هما اس چینل فالو کړئ او لایک یې کړئ. د ساقي جان او د منیر ادریس صاحب دغه تصویران او د چې کومه ایشو ده، نو هر یو سړی په دې باندې ویډیو کوي، هر یو سړی خپل رایه ورکوي او بس لګیا دي. هر یو سړی سوشل میډیا ته راځي او څوک د یو ملګرتیا کوي، څوک د بل ملګرتیا کوي، څوک وایي د حق وي، څوک وایي د حق نه وي، څوک وایي دی په حق لري، دی په ناحق لري، دی په ناحق لري، دی په حق لري. خو یو مسله پرې روانه را ملګرو، ما خو په دې باندې ویډیو نه کوله، خو ډېر ملګرو راته وایي چې څنګه چلې او څنګه چلې او ته په دې ویډیو. نو ما ورته زما خو په دې کې هېڅ کار نشته، خو پکار دا ده چې کم از کم د عالم او د علم قدر او احترام وکړی شي. او یو سړی داسې وي چې هغه د عالم یو خبره باندې اعتراض د هغه وي، نو هلته حق شته، خو پکار ده چې د اخلاقو په دایره کې هغه خپله رایې پیش کړي. دا نه چې په عالم باندې تنقید وکړي، د هغه په خبرو باندې تنقید وکړي. نو د ازادي رایې حق خو هر چا ته حاصل دی، هر څوک خپله رایې ویلی شي. خو دا دی ووایي چې دا زما خپله رایه ده، نو بالکل په دنیا کې داسې یو کس، یو عالم، یو څوک هم نشته چې هغه به پوره وي او په هر لحاظ به هغه پوره وي. دا څوک هم نشته. نو پکار ده چې یو سړی ووایي لکه موږ وګورو زموږ درس نظامي چې کوم د کتابونه دي، دا ډېر غټ غټو خلکو لیکلي دي، د دې چې کوم مصنفین دي ډېر غټ خلک دي. خو دوی په مسله کې که د چا څه نو خپله رایه پیش کړې ده، خو دوی نه وي ویلي چې دی په ناحق دی او د دې کتاب کې چې کومه مسله بیان شوې ده نو دا ټیک نه ده. نه، خپله رایه پیش کړې ده، نو دغه شان هر څوک خپله رایه پیش کولی شي. خو کم از کم د دې نه اجتناب پکار دی چې د عالم سپکاوی ونه شي، د هغه عزت ته نقصان ونه رسي. نور که دا ټول خلک راټول شي او سوشل میډیا باندې د علم خلاف او د عالم خلاف یو لوی پروپیګنډا هم کوي، نو د عالم عزت یې سره کمیږي نه، بلکې نور هم زیاتېږي. خو پکار ده چې کم از کم هر یو کس او د سوشل میډیا کوم ملګري وي، نو هغوی هم پکار ده چې داسې عادلانه خبرې وکړي چې نوره مسله زیاتېږي نه. ځکه که یو سړی یو سوشل میډیا ورکر دی او هغه د جذباتو نه کار واخلي، نور خلک هم بیا جذباتو نه کار اخلي، بیا کمنټ هم داسې راځي، نو بیا خبره ډېره مخکې ځي. نو ملګرو داسې مختصر غوندې خبره نه دا کوله چې کم از کم د علم او د عالم قدر پکار دی. او دا مسله بس داسې روانه په سوشل میډیا، نو کم از کم دومره خیال پکار دی چې د عالم او د علم پکې قدر وشي. او هر یو سړی دې په دې کې نه راځي چې یو سړی علم نه دی کړی او هغه راشي او بس ټک ټاکر دی، سوشل میډیا ورکر دی او هغه په دې باندې لوی بحث مباحثه وکړي او بس داسې نه پکار دی. نو کم از کم دومره احتیاط پکار دی چې د عالم او د علم قدر وکړي شي او د هغه علم چې کوم عزت یې ته نقصان ونه رسولی شي. نور سوشل میډیا دا هم هر چا ته ازاده ده چې څوک په څه ویلو نو ویلی شي. او کم از کم که دغه شانتې د چا د یو عالم خبره وي او د دې په خپله رایه ورکوي، نو بالکل ورکولی شي، ووایي چې زما دا خپله رایه یا زه دا وایم. خو کم از کم دومره غټ اعتراض په عالم او بیا د هغه دومره سپکاوی کول او هغه دومره سپک ګڼل او د هغه بیا دا چې څه شوي دي، نو کم از کم دا نه دي پکار. ډېره مهرباني قدرمنو، د ویډیو کتو ډېره مننه، ډېره مهرباني، جزاک الله.